یا غاخونه څنګه والله کوم ولی ور سره بناست مو ورته چرې کتلی نه دي نو نم کته شو په منبر با او دا تاسو ټول ما ته ګورئ کنه او زه څه شی نه یم کنه ټول ګورئ پیغمبر به چې په منبر ولاړو د کم صحابي سر به اوچت نه و ټولو به ځمکې ته کت دا جرأت چا نه شو کولی چې هغه ته وګوري دا د چا مجال نه و په وصلت کې جدا و تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې یو ورځې یو غلام دی او نوی مسلمان شوی دی چرته ورته کتلی چې کتلی دي په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی رانجا چول سنت دی د 200 مرضونو علاج دی شات د 200 مرضونو علاج دی پیغمبر ویلی دی رانجا درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې شروع هم د خاینه کېو ختمه به په خای سترګې او زمونږ زمانہ کې رانجه خو سوکا چینا کچاوا چول دا داسې مردار خلق دی ورپورې خان دی نن خو دی عام طور بعضی ملیانو عادتي رانجه چول ډېر اچي نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې رانجه هر وخت په سترګو کې اچولي خان دی ورپورې سردار کونین با بلا ناغا رانجا چول بلا ناغا یو خواسی سترگی داسی وی او یو رانجاو تور جبا غست دا او تور پٹکے پا سر دے نوے مسلمان دے غلام آغا چرتا ورطا کتلی دی لکا حدیث کے رازی د پیغمبر مجلس لگے دلے دے او یو نو مسلم راغے مجلس کے کیناستو متیازے ورغے چی متیازے ورغے نو جماعت کی متیازے اکڑے غالباً حضرت عمر فاروق ور پس را پاسے دو چی استے دا سر غسکمت دا دی سوکڑ حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی ما پریدی چی متیازے ہوکی متیازے ہو کے بیا راغے مجلس کے کہنا علماء لکی چے دا دے صحابی دا ناپوئی وجہ دا تدا پتہ نوا چی جماعت کی متیازے ندی کول پکار علماء محققین وائی چے نا خبر دا نوا چے دتا پتہ نوا چے په جماعت کې متیاز کول من دي خبره دا نه وا خبره دا وا چې دې سړی زړه کې یو سوچ راغی چې د پیغمبر بیانم جاری دی بیان جاری دی اول تمال متیاز رالی کباروزم او متیاز کوم دا بیان را نفوت کیږي او کنوزم متیازو تنگ کرے ما نو دا متیازی جماعت کیوں کا دا جماعت بیام پاکے دیشی خو کدا بیان در نتیر شو دا دے تدارک بیانی فی کے دے دا پیغمبر بیان کدر نتیر شو دا دے تدارک بیانی شی کے دے دا وجہ وچاگ جماعت کی متیازی ہو کی او بیان دا پیغمبر فوت نکو عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جماعتونو کې د هلکان وی نو دوی اعلانو کې چې رونو زایمه بیان بکیږي ا بیان کې څه
صرف پاغه کتاب کې حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نور هیڅ نشته، حدیث دی. نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړه یلی او ټک لاندې، هر یو کېړه یلی د نسوارو ډبې راوچتې او باروزي کینی نه، بس خپل 2 لکان چی اکین یا بیان ووري او د جماعت مقتدیان چې ټول ته باروزي. الکه څنګه بارو وتی الته چرته خرسره وای کلاو کوي کپکور د سیلاب راغې ظالم خو یو منټ کې نه کنه، یو منټ کې نه د پیغمبر حدیث بیانېږي کنه، حدیث بیانېږي. وای په ایمان چې قیامت ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کون کې به زمونږ د خدای په مخ کې هغه وي او مونږ ورمخ کې شو چې جی وای بخا تا هغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملت به ورته نه کېناست، تم عثمانه د شفاعت تمه کې مونږ به شفاعت کوي، د دې خلقو به شفاعت کوي. عزیزانو حدیث او قرآن دا د محبوب کلام دی، او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه 24 غنټې پروت نو او د تصور د بل شي وو، نو خدای نه د جنت تمه مکوا او رسول الله نه د شفاعت تمه مکوا. کلامونه د بل څه شي او د بل چا به څه خبري او د بل چا به څه تقریری، زما به څه خبري، زما د ذات د بل چا به څه تقریر. تاسو وګورئ زمونږ د ملک د ضیاء الحق صاحب تقریری دنیا ورته وګي چې خدای چې څه نوې اعلان کو نوې اعلان څو کو یا به وړه ګرانې یا به چینی ګرانې د خدای قرآن قبل څه خواغله ورزي ده. ورپسې دا بل چیرړه وزیر اعظم چې ده داغه بیان ته بس په ریډیو کې او په ټلویزیون کې ورته نه اغناستي چې وزیر اعظم صاحب تقریر بل املا څوک را مور لا وړه ده چې هغه به تقریر کوي یا داغه به خبري. د دنیا د صدر یا د وزیر اعظم تقریر خو بدایي چې په دې تمه به چې چرته ویکنسی راووتې چې نوکري راته برابر شي، نو ویکنسو تمه مکوئ د ملک بیړه تباه ده، یا به چرته ارزانی عام د ملک بیړه تباه ده. خبره د هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کی چې کم کور به ابدالآباد د پاره تا سره وي، ابدالآباد، او هغه د جنت کور دی. اب صرف د خدای او د رسول تقریر تا په غوږی خودو او په هغه لار د روانېدو نبات کیږي کینی مونږ تبایو زمونږ بیړی غرقه ده. خدای پراسته په منبر د پیغمبر ناستم چې د جنت بوی سره ونه ګورو، بوی مونږ ژوند فراډ ده، زمونږ ژوند دوکه ده، زمونږ ژوند بېایماني ده، زمونږ ژوند منافقت ده، مونږ بیړی غرقه ده. عزیزانو پل اوس مصیبت بل ده کنه، مصیبت دا ده چې مونږ